الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن حديث كتاب الله، فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل. صدق الله خالقنا العلي العظيم. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد سنا للفاك ورزقال الله جل جلاله عمنا واله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د راتګ و دنیا ته جل جلاله ذات له هغه څخه مخته هغه لوی ظالمان هغه لوی جابران جل جلاله لمځکې له سره صفا کړه. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سیرت را شروع د پیغمبر علیه الصلاة والسلام له پیدایش څخه 2 میاشتې 22 شپې مخته 2 میاشتې 22 شپې مخته په بیت الله شریف کې یو واقعه پیښ شوه. یو لوی غټ ظالم جابر انسان هغه د الله جل جلاله سره مقابله وکړه. بیا الله جل جلاله خپل طاقت خپل قوت دا هغه ظالمانو ته وهغه جابرانو ته وهغه خلقو ته چې الله جل جلاله سره پر جنګ باندې ودرېدل جل جلاله خلقو ته ورسول. الله جل جلاله داسې ذات دی چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام له راتګ څخه مخکې جل جلاله د نبی علیه الصلاة والسلام معجزه ټول دنیا ته ښکاره کړه. الله تعالی فرمایي چې ابراهیم علیه الصلاة والسلام چې څنګه نبی شوی دی راغی بیا په خانه کې د بتانو مات کړ. بیا ابراهیم علیه الله تعالی وایي په قرآن مجید کې چې څنګه حق راشي باطل به مخ وړي دوله به نبی دی وي چې څنګه د جل جلاله د وحدانیت او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د رسالت دغه رڼا د دنیا په سمه ځان ښکاره کولی. الله جل جلاله هغه ظالمان هغه جابران هغه ټول لمځکې له سره باید حق شي. نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د پیدایش څخه مخکې 2 میاشتې 22 شپې مخکې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام معجزه
وټول انسانانو ته الله تعالی ورښکاره کړه. څنګه معجزات د یمن یو بادشاه ابراهیم ویلی ډېره لوی تفصیلا واقعه ده. ابراهیم دومره ظالم انسان ولی چې کوم چا به ویلی چې زه الله او عیسی علیه السلام مذهب هغه ټینګ حق وي چې الله او د الله د رسول مذهب منم زه عیسایي یم. دغه انسان ابراهیم باچا ظالم یو لوی غټ کوهی یې جوړ کړی په دا کې اور بل کړی په شپو شپو اور بل ولی چې کوم څوک به د الله جل جلاله د وحدانیت نه اوسئ هغه به یې دا اور تر غورځوي. دومره انسانان یې وسوځول چا د انتها یې نشته چې څه کې د یو پرست ظالم بادشاه جوړ سوی بیا د کنال په د حج په شپو کې دا د لوی اختر و شپو ته حجان مسلمانان به تلل عیسایان به تلل مسلمانان به راتلل دا به په بیت الله شریف د طوافونو کول حجونه به یې کول چې څه ټیم دا عامه کې چې دا خلک چیز دپاره مکې مکرمې ته روان خلکو ورته ویلې چې دا روان یا یو کعبه ده یو بیت الله شریفه ده پر هغه د طواف دپاره روان دی څوک دا طواف ته چا دا کعبه ده چا و دا د هغه ذات چې کوم ذات په نامه باندې ته انسان پر سر نه لګي اعلان یې وکړی چې په خپل یمن ملک کې داسې یو کعبه شریفه جوړه کړو چې کوم شیان په کعبه شریف کې پیدا کېږي تر هغه په لس وارې ښایسته کعبه شریف بدلېږي. نو په یمن کې خپل په ملک کې دننه په خپله باچي کې دننه یو ځان ته یو لوی غټه کعبه یې جوړه کړه. یو ورځ یو مسلمان یو قریش دغه نیت وکړی چې په بیت الله شریفه د الله کور یو داسې کور دی چې کوم انسان د الله کور بې عزتي وکړي الله تعالی یې په غضب په قهر نیسي. دا څنګه د الله تعالی کور دی چې هغه هم کور شته دلته هم کور شته. موږ ته په خپل پلار نیکهګانو ویلې چې د الله کور صرف د کعبه شریف د بیت الله شریف بل کور یې نشته او ټینګ مجدان نه ول یو بیت المقدس ولې بیت المقدس دا صرف د الله کور دا کوي چې دغه د عبادت کې نو بیا هغه انسان راپورته مسلمان راغی په هغه ځای کې غټ ګڼ ورته احتیاج وکړ. خلک خبر شو دا حال و چې زموږ په کعبه کې احتیاج شوي چا کړی فلاني سړي کړی مسلمان چې راویې غوښتلې څه یې وکړل ویل ما صرف الله کتلی زموږ د کعبې شریف چې څوک بې عزتي وکړي الله تعالی یې په قام په غضب نیسي. دلې ما څومره ورځې چې ما د دې کعبې بې عزتي کړې یو څوک ما ته څه نه شوی انسان وما کولا د دغه دا معلومیږي چې د دې کور مالک الله نه دی انسان دی د دې کعبې دا کیس جوړ کړی. هغه وویلې دا انسان مه مړه کوه بادشاه ابراهیم وویلې چې دا انسان مه مړه کوه دا ته دې په وسل ټوله لښکر تیار کړي درځئ هغه چې کوم دی د الله کور منې درځئ چې هغه کور ختم کړو تباه بربادي دی به راته ګوري د الله کور و مس ختم کړو لوټو لوټو دی ډېرې تفصیل واقعه ده. بیا روان شو رالو هلته چې راورسېدل و بیت الله شریفه ته نږدې یو لوی غټ غر دی چې د احد د غر په اخوا بل غر دی چې غټ غر دی هغه غره وبېخه دوی خلکو دته پړاو وکړي التماس وکړه چې کوم پلان د الله هر حیوان هر بوټی هر ډبره هر شی الله یادوي هغه پلان هم الله یادول چې څه کوم پلان ته الله تعالی په ځکه دور واچول چې تاسو زموږ مخه د الله پر کور باندې الله کور نړو پلان هلته پرې کوه که هلته کښېنه پر نه ولاړه دغو ظالمانو بادشاه را روان شول راغلل پر لارې باندې د کعبې شریفې په اطرافو کې دننه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د نیکه د عبدالمطلب ډېر اوښان ول ټول اوښان یې ځینې ونیول چې څه ټیم عبدالمطلب خبر شو د پیغمبر اسلام نیکه وورغلی ورته ویل دغه بادشاه ورته ویلې چې ته ما ته په جنګ راغلی که د خپل مال خلاصولو لپاره راغلی
عبدالمطلب ډېر هوښیار انسان، هغه د الله قهر لیدلی، هغه د عیسی علیه السلام په مذهب کې، عیسی علیه السلام مذهب کې په حق باندې ولې ده وویل چې کوم ذات د هغه کور مالک دی هغه د خپل کور خیال ساتي، زه هغه ذات د ده اوښانو مالک ساتلی زما به د خپل اوښانو خیال به ساتي. ابراهیم خپل اوښان وکړل، هغه روان شو راځي ته بیت الله کې نظر چې بیت الله ته نظر راغی، الله تعالی داسې مرغان ورباندې راوغورځول چې کوچني کوچني مرغان د ګوګوی قدر مرغان دي چې ابابیل ته وایي، درې ډبرې راخیستې په مشکو په دوو پنجو کې دا پر هر انسان باندې راغورځېدل، تر انسان تر سر وتل، تر پیلو تر هدیو تر وش تر اسبه وتل، بیا وکړه مځکه باندې انسان زره زره کې. دا یو لویو غټه معجزه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د راتګ و دنیا ته الله جل جلاله و ټولو انسانانو ته وشو. دا ډېر په تفصیل واقعه ده، ما دې شاته پاتې کول بیا چې څه کې ټول لښکر غرق تباه او برباد کړی كعصف مأكول. الله تعالی فرمایي په قرآن مجید وایي دا لښکر، دا لوی هتیان، دا لوی اوښان عربي اسان، دا لوی غټ غټ ځوانان طاقتور انسانان، دا رقم سول لکه زول سوي سایه انسان ته حیوان چې خوراک وکړي، خوراک وازني، بیا یې بېرته راوباسي اسخند وکړي، بیا یې بېرته ننباسي، بیا قصایي جوړ کړي، وایي دا رقم چې انسانان لکه زول سوي قصایي. دا د الله تعالی قهر و پر دغه انسانانو باندې. دغه چې کوم بادشاه هغه ځان خلاص غله دې ځای ولاړې کور ته، نو دغه مرغه دا کیسې لاړه چې څه کوي اپنې په کور کې ناست و خپلو قریبانو ته دوستانو ته ها وایي داسې لښکر ورغلو، داسې مرغان راوالوتل، دا ویله مخامخ چې مرغه نشته، دغه مرغه پر کوم مرغه و، هغه مرغه نه هغه ځای ته راوالوتې، هغه ډبرې ورته ولې په مشک کې ولې پر ویې ور دغه انسان پر هغه ځای غر تباه برباد. بیا له دې بعد د انسانانو پر بادشي باندې الله جل جلاله سیف یزن په نامه باندې یو بل د عیسایانو په مذهب کې ډېره مطالعه ډېر پوه انسان الله تعالی دې مذهب باندې بادشاه کړ. بیا چې څه ټیم پیغمبر علیه الصلاة والسلام دنیا ته راغی، بیا ډېر وخت بعد عبدالمطلب پلار د سیف یزن او مبارکي ته ورغی. سیف یزن دا واقع ځکه د مخکې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د پیدایش مخکې وایو چې کم از کم دومره درته معلوم وي چې دغه واقعه دا د چا له وجې وشوه، دا واقعه دا د چا له برکته وشوه، دا کار دا د چا له رویه وشوه. الله جل جلاله علماء کرام فرمایي وایي چې انسان ځان ته سوچ وکړي زما سترګې روغ، خوله مې روغ، بدن مې روغ، صحت مې روغ، ښه په وطن پتن موړ یم، په جامه پټ یم، په عزت پاک یم، دا د چا له رویه؟ سوچ وکړه د چا له رویه؟ زما اعمال دغسې؟ آیا زما روزه دغسې ده؟ زما لمونځونه دغه کم دي؟ زما زکات او حج فطرانې او بل شی آیا زما عبادت داسې دي دا رقم ګرځولی؟ نه، د انسان داسې اعمال وي چې هغه مور ځین راځي، داسې اعمال وي چې پلار ځین راځي، داسې اعمال داسې کار کوي چې استاد ځین راځي، داسې اعمال داسې ژوند کوي چې خپل اولاد نسل مسلمان انسان ځین راځي، کوم چا څخه مور پلار راځي، انسانیت راځي، قریب دوست راځي، دغه د الله تعالی دا خو د انسان چې کوم شی ملاویږي دا د انسان خپل اعمال نه دي. انسان ته الله تعالی شی ورکوي چې الله په انسان ته دا انسان ته الله تعالی د بل نه صدقې ورکوي، له بل نه برکت ورکوي، ورنه د انسان اعمال د انسان ټولو ترازو چې انسان په خپله سوچ پر ووایي دومره ګنده دومره بېکاره دی چې معمولي شی پر انسان باندې زیات دی، معمولي شی سړه هوا ګرمي ده، سړه هوا پر موږ ځای ولګېږي، دا سړه هوا ده پر موږ ځای پر خپل اعمالو باندې چې انسان سوچ وکړي. داسې روغ سړی یم سترګې مې تېز دي، دا د سترګو دې چې زما تېز دی دا اعمال هم دا زما پر اعمال باندې زیات دی. دا څه دا د انسان له برکت دی. نو سیف یزن ته چې عبدالمطلب ورغی نو عبدالمطلب ورته پرېږدي دا سیف یزن ورته وویلې څوک یې
قريش دقيق عرب یم قريش راغلی د مکې راغلی نوم یې عبدالمطلب دی د هاشم زوی یم داسې ټوله شجره په بیان سیف ایزن ورته ولاړ شي خپل تخت یې ورته پرېښولی وګوره د پیغمبر علیه السلام برکت وګوره خپل تخت یې ورته پرېښولی څه ورته وایي وایي ستا په خاندان ستا په نسل کې به یو داسې انسان راځي چې ورځ تر محشره پورې به د هغه جنډۍ ولاړ یو داسې انسان به راځي چې زما نبي او موږ باندې چې الله تعالی رحم کوي دا د بل له برکته رحم راځي پر ما سیف اعظم بادشاه وایي چې پر ما او زما پر نبي پر عیسی علیه السلام چې الله تعالی رحم کوي دا به د چا نه روی دا د اسلام نسل روی دا ستا په نسل کې راځي د دغه انسان روی چې څومره کائنات الله جل جلاله دنیا ته مشرف کړ دنیا پیدا کړې روح ازمان ځکه نباتات شجرات د انسان چې په تصور کې دی که نه دی دا ټوله د پیغمبر علیه السلام روی کې ده دا خبرې چې څوک دی عبدالمطلب دا معلومات دې پټ کړي نو ورته وویلې چې ای عبدالمطلبه دا زما پر تخت به ته کښېنېده د تا لاندې کښېنم ته ما معتبر انسان یو عام بادشاه د بل ملک بادشاه انسان د خپله کرسي نه بیا نیکه چې نه په مذهب مشرف دی نه په یو قوم باندې مشرف دا د پیغمبر علیه السلام د روی له برکت بیا ورته وویلې ای عبدالمطلبه که چیرې دغه انسان چې زه علامې و تا ته بیانومه که چیرې دغه رقم الک یا دا رقم ځوان الک ځوان ستا په نسل چې ته ما ته وایې دا نبي دی زه له اوس ورته ما ته د ایمان پر باندې راغلم غټېږي پیغمبر علیه السلام نبي نه وي غټېږي پیغمبر علیه السلام دغه زموږ دین محمدي دا نور راغلی عبدالمطلب دا حال پټ کړي په دې واسطه باندې چې هغه کوچنی و پیغمبر علیه السلام یتیم و بیا ډېر ورباندې ګران پر نبي علیه السلام پر خپل نیکه باندې بې انتها ډېر ګران نظم پټ کړي دی نه چې خطر ورسي دا بادشاه په خبر چې نور خو ظالمانو نور بیا حمله راباندې نو دا د دې وخت بیا به انشاءالله الرحمن نور د ولادت بحث محترم دوستان حاصل نه خبرو چې ورسم محشر دا پولیس صراط نه دی پولیس صراط چې علما کرام کې د بیانې په کتابو کې پیغمبر علیه السلام تفسیر دا پولیس صراط باندې چې آخري انسان تېرېږي آخري دا حدیث کې راغلی آخري انسان به د پیغمبر علیه السلام امتي دا به داسې ګناهګار امتي چې ده به مخ د جهنم وخواته وي شا به د جنت وخواته وي په دا پل باندې به روان پولیس صراط دته به الله جل جلاله خپل ځان باندې وویني دی به الله وویني و الله ته به څه وایي چې یا رب کریم ځان ستا په خزانه کې د شي کمې نه زما خالم مخ له جهنم واړوه ملا مې و جهنم ته کړ مخ مې و جنت ته کړ ما خو دا پل باندې ودرولو دا پل مشر صرف مخ مې له جهنم واړوه الله ورته فرمایي وایي وای بل شي خو نه غواړي وای زما د ستا په ذات کې سمې بل شي بیا نه غواړي الله تعالی دې مخرج راوړي ملا دې و جهنم ته سي مخ دې و جنت ته سي په دا پل باندې به ودرېږي چې څه کوې د جنت هغه باغونه هغه درختې وویني سایې وویني دی به بیا ټیک نشي کولی دا انسان خو دته ناشکر دی پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي چې کوم انسان په نیک اعمالو کې قسم وخوړي هغه انسان دې په نیک اعمالو کې بیا قسم نه کوي بیا د نیک اعمال کوي وایي دی به بیا الله ته وایي چې یا رب کریم ساته بس دغه یوه دعا مې لا قبوله کړي صرف دې پوره لرې کړه وسایط او درخت او وسایط مې ودرې بیا به رب کریم ذات ته چې الله به څه چې یې بنده بل شیخ به نه غواړي دی ورته یا بیا به قسم ورته زما دې قسم مې ستا په ذات بل شی نه وایي بیا به الله جل جلاله هغه ځای راګرځي را به ولې د دغه وسایط به ولري بیا به انسانان ویني محشر به دنیا به د وزیر نه وزبا جنت به خلک روانه خو د جنت راځي مخکې ولاړ وسایط
بیا به رب کریم ته به وځاړي چې یا الله ما صرف د جنت په دروازه کې ودرول بیا به جل جلاله ذات ته قسم وخوري الله تعالی بیا وخورا بیا به الله جل جلاله ته به پټ کړو ولاړ بیا به رب کریم ذات ته وایي چې اوس ونه وایي ولې پټ کړو وایي ذات شرمېږم ډېر قسمونه مې مات ډېر قسمونه مات الله تعالی به فرمایي چې زه داسې ذات یم داسې ذات یم زه په خپلو خوشحاله کېږم له ما چې څوک غواړي زه خوشحاله کېږم زما چې څوک دوست جوړېږي زه ورباندې خوشحاله کېږم زما چې څوک دښمن ورباندې جوړېږي زه په هغه خبرې کېږم زما په دوستي کولو باندې زه په هغه انسان فخر کوم ځان سره نږدې کوم د تصوف میدان ته چې ولاړ شي چې کوم انسان د الله دوست جوړ شوی هغه بیا په خپل ځان کې هم الله ویني درخت هم الله دیوال ته هم الله وایي هر شي کې به الله ویني محترم دوستانو له الله غواړم له الله سره مینه محبت پیدا کړئ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم د الله جل جلاله دوست دا هغه لویه دنیا پیدا ما او تا پیغمبر علیه السلام لویه پیدا چې ما او تا هغه ذات یاد کړو چې کوم ذات ټول دنیا قائم کړ بیا هغه ذات هغه انسان چې پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بیا هغه انسان په خپل ځان باندې محبت پیدا کړل بیا هم الله جل جلاله کار برابر الله تعالی په موږ تاسو رحم کړو خپل اعمال باندې فخر مکواس پر منځ فخر مکوي پر روزه او زکات او حج په اعمال فخر مکوي ځمان او روزه شر زره ځان منشر من موقع ما تلاوت وکړي د الله په حضور کې دا نه چي د الله په حضور کې رحم کرم چي چې پر چا باندې د الله رحم کرم وسه هغه انسان ذات الله له فخر بچاو الله تعالی فرمایي ټول علی اسلام مسلمانانو رحم کرم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يا إله الرحمن صل على الإسلام والسلام وكل من يقول رحم كرم كل أمة الأمر عليه الصلاة والسلام تنبات الرجال من المحبة اتفاق ونسيتي اتحاد ونسيتي أمن أمان ونسيتي صلح ونسيتي يا إله الرحمن فكل على الإسلام والسلمان فاتح الرجال دين محمد داسي ناتيس داسي راولي شهر مسلمان لتاو د پیغمبر اعظم نور خبري سوال پیغمبر اعظم رسالت او نبوت ورته سال وحدانيت خبري يا جل جلاله ذاته رسم محشر مد پیغمبر عليه الصلاه والسلام المخفيف بالمغرب يا رحم رحمان ذاته رسم محشر پیغمبر عليه الصلاه والسلام المحشر میں يا رحمان رحيم ذاته رسم محشر پیغمبر عليه الصلاه والسلام شفاعت ارمت بالنبي عليه الصلاه والسلام سمر امه النبي عليه الصلاه والسلام يا اله الرحمن طول ثمان سر الايمان والمسكين يا إله الرحمن كم الإيمانون مزبوط يا إله الرحمن صنع على الإنسان مسلمان بماراني فكوروت لفسكتالوت لتعزير مجلسي طول تشفاية كاملة على البلاد الإمام مسلم روح الرحمة طاقة الجدارة تحذير مجلسي تعرف تدريك كم شريح الكلمة تخلع عيب الأخطل در وفركي تخلع عيب الأخطل خزانور فركي يا إله الرحمن خير رحمة بارانون وري بقدر مطابق خير رحمة بارانون وري اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على حبيب سيدنا ومولانا محمد تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالروائج حسن خواتم يستصفى الغمام بيده الكريم وعلى آله وصحبه في كل لوحة ونفس جعلنا معلوم منك يا الله يا الله يا الله صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين برحمتك